बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मग़ज़े क़ुरआन रूह ईमान जान दीन। मग़ज़े क़ुरआन रूह ईमान जान दीन। हस्त हुब्बी रहमतल लिल आलमीन। आफ़ाक़ा गर्दीदाम मेहरे बुताम वर्ज़ीदाम। बेस्यार खुबान दीदाम लेकिन तो चीज़ें दीगरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबिल इज्जत व एहतराम बशरान व शरान व इज्जत मंदो और काबिल कदर खतीब व पीश इमाम जामे मस्जिद हादा हज़रत ज़ैनुल आरिफीन दामत बरकातुहुल आलिया। काबिल कदर हज़रत मौलाना रहीम सेठ साहब और ढेर ग्रान व कदरदान फाजिल नौजवान काबिल कदर हनीफ से ज़मन ढेर ज़्यादा नज़दीक मद्दाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु आशिक़ रसूल उस्मान अली शाह साहिब और ज़मा टूल ख़बू दोस्तान व मलगरो अल्लाह ने सासु ज़मीन हाज़िरीन नबी इस्लाम पर मोहब्बत के कबूल व मंजूर की। आमीन। ढेर काफ़ी वक्त लाओ स्टेशन घूमी है और इंशाअल्लाह वलाज़ी दे मुबारक मजलिस और मुबारक इज्तिमा पर खातिर बांधे शिरकत पर एतबार सर चरमन कम पदे के समेलावशी इंशाअल्लाह वलाज़ीज़ 10-15 मिनट के तौर से सिर्फ यो खबर को मा खता से मुतवज्जिह शो आयात मुबारका वरफ़अना लका ज़िक्रक। वरफ़अना मंगा ज़िक्रक स्ता याद स्ता ज़िक्र अल्लाह जल्ल जलालहू दे चा याद और दे चा ज़िक्र वरा की नुस्सों की निशी का दकावला ज़िक्र अल्लाह दा से वक्त चा तमाम कायनात खालिक फाक़त ज़रूर सोचता है वस्तासो के दिन आसमाने के ऊपरा और जब इस्तिक़बाल द अर्श नबा पार्श इस्तिक़बाल द अर्श नबा द इस्तिक़बाल द पुहान खल्क़ो लाबू यो टिके दुमरा गटी किसी ने समंदर को गुज़र के बन गई। जुनैद बगदादी से मैं चाहता हूँ उसको मत तौहीद
ناغور تو افراد القدیم عن الحدوث باچا سے تاسو تا نافانی کیوں بھی تاسو لخدے پاکا کل درکر لے سوچ درکر لے پوہا درکر دا حضور عاشقانی و ماتیانی چه عرش پولا دا پولا عرش آگا زیرے چه دا عرش نا پخکر مخلوق دے عالم امکان عالم موجودات عالم خلق او پبرت عالم امر دے دا عرش نا برا مخلوق نشتا دا عرش نا برا مخلوق نشتا لا مکان ورطوئی لا مکان مانا دادا چی نشتا مکان نا زمان شتا نا مکان شتا صرف دا اللہ جل جلالو علم شتا دا اللہ ذات شتا لے و مکان و زمانہ نشتا استقبال دا چاو دا سول دے چه دا عرش نبرا دا غی استقبال شنو چاو کان دا خود زمانہ شتا او نا مکان شتا استقبال دے سول چا کئی خو مخلوقی کئی کرا انت خو مخلوق هو نکر نچاو کو استقبال نو حدیث تراشا کرا ماشاءاللہ خبر تاسو او دا تاسو نوائی دا سنوائی ما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخبلا فرمائی دی صحیح البخاری قدیمی کتب خانہ اران ما کراچی جل نمبر 2 سفر نمبر 1120 18 نمبر کرخا حضور فرمائی جدد عرش نبر العالم مکان کتا پاتشو جبریل الاسلام کتا پاتشو ما مننا الا له مقام معلوم حضور وی فرمائی جبریل تے چرادہ چیزوا کوئی نا زمان یو پرشتم دا سے نشتر چلاغی مقام معلوم نرے ہر یو پرشتی مقام معلوم دے زمان سدرت منتہا صدق کا مقام دے محبوبہ پورتا لو دنیتو انی لتلحترت من نور اللہ کدو اختهم نبرا شکل دا اللہ دا تجلیات دا نور نبض اصفا زمان زمان وصف برا نشتے و حضور خو بی مثل نور و بی مثل بشر دے سبحان اللہ حضور دی بپورتا لارو اللہ برا بولتو سنگے بولتو متشابہات تفسیر روح المانی الجواہری والیواقید علامہ عبدالوہاب شعرانی از ہستی میں تیادوں میں چی حضور اسلام میں پجی خلید لے شان ورشاہ کشمیری ثم دیوبندی فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 عبدالوہاب شعرانی ہم ہستی میں چاندہ پجی خلید لے اگر حدیث رانا قلقی بدی اخبر کتاب الیواقید وی اللہ جل جلالہ ورد آوازو قف یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودرے گا لا مکان تا حضور تلنے نا زمانت تو نا مکان شتا عقل دل تکارف نکے عقل خستا سوچ کے چی مکان دی تزیر سمجھے چی زمانہ نشتا ستا وجود التسنگ پیدا کی وجود خستا ناممکن شکر دا متشابہات قدیبان عقل مکہ طرف صحیح شکوا ہے عقل عجز ہے حضور اللہ دا اتفاقی مسئلہ دا بخاری حوالہ میں در فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّ عَلَيْكَ ستا رب اس پتا والی درود و سلام ہوائی سبحان اللہ درود و سلام کہ اللہ ہوئی نزدہ ہو بے اشقان رب ہوئی گا میلاد مبارک چکن دے حضور میلاد دا حضور الاسلام دا عشق و دا محبت و دعوت ہے چتا سمون مگے خپلا داخلہ کرو کرا لوٹ و کوٹا لوٹ دا دیل پارے و آلہ دا
هغه اله چې ورته وړاندې کړي نو هغه ټوټه لوټ په خپله معلوم شي د حضور د عشق درس د نبوت درس د دې نوم دی عید میلاد النبي اجتماع او په دې کې بیا د کوټه او د کعبه پته لګي د 2 نمبر او د 1 نمبر پته په دې کې ولګي منکرین دې پکې خامخا دا به نه وایي چې یاره ټول پلانې نه مني او پلانې نه مني ته منې په دې شکر وباسه که دا خو د روز اعظم تقسیم دی که ټول خو د صدیق اکبر په شان نه یې که څو پکې ابوجهل په شان نه یې که ولې دا ځکه دې ته ضرورت دی چې څه به منکرین وي څه به د خدای منکر وي څه به د حضور علیه السلام منکر وي څه به په خدای پاک په پیغمبر په محمد صلی الله علیه وسلم باندې عاشقان مال او جان او سر به په باندې شیندي دا پکې چې ستا مد مقابل په میدان کې نه وي نو ته پهلوانۍ ته به چاپسي وځې او چې دا ټول داسې عاشقان جوړ شو نو معجزې چاته ښایي چې ابوجهل نه مطالبه خو ابوجهل کړې وه که نه چې سپوږمۍ راکوزه کړه چې 2 ټوټې شي صدیق اکبر خو مطالبه نه وه کړې وزه خو نه کوم یو صحابي د حضور نه مطالبه کړې وه چې سپوږمۍ راکوزه کړه ایمان د باندې راوړمه که نه راوړم صحابي مطالبه کړله ابوجهل او د هغه ملګرو مطالبه کړله نو الله پاک سپوږمۍ د حضور په اشاره راکوزه کړه اور سپوږمۍ 2 ځایه شوه اقتربت الساعة وانشق القمر تیری مرضی پا گیا سورج پیرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چیر گیا ابو جهل او داغه ملګري دې پکې خامخا ولې چې د صدیق اکبر او داغه د ملګرو پته ولګي دا دنیا خو د امتحان میدان دی که نه ته څنګه وایې وروڼه زه څنګه وایم موږ افسوس کوو چې منکرین دي نه دا به خامخا دې ته ضرورت دی چې هر فرد دې ورکې هر ډاکټر شي ته به علاج چاله خو پکې هسي دا پکې خو په دې شکر وباسه چې الله جل جلاله روز اعظم نه سعادت او مبارکه ډېر خوش قسمته خلک دي چې د روز اعظم نه الله جل جلاله په لوح محفوظ باندې زمون قلم په اهل سنت والجماعت کې لیکلی پای قلم باندې مونږه د اهل سنت والجماعت په پیرس کې راغلي یو بری باندې شکر دی چې حضور بر لاړو لا مکان ته الته مکان او زمان نو موجوده حواله د امام بخاری سن متوفا 256 هجری ژوندي 1120 صفحه حضور فرمایي وایي چې الته لاړو وایي اواز وشو چې قف یا محمد وایي دنا الجبار رب العزه فتدلى دنا الجبار رانزدې شو راغی الله جل جلاله استقبال د الله رب العزت فتدلى پرانزدې کېدو سره اصل تدلى الذنوب التقرب الى الشيء اصل الذنوب اصل التدلى التقرب الى الشيء حتى يقرب اليه تدلى څه ته وایي نږدې کېدل د یو څیز بل ته تر دې چې هغه ورته ورورسي الله جل جلاله په مکان کې د محبوب علیه السلام استقبال ته راغی زه اوس تاسو پته ولګوئ چې هغه ذات الله صمد ذات چې محتاج نه دی او د دغه محبوب خالق دی د دغه محبوب رب دی دا محبوب مخلوق دی دا محبوب مربوب دی ای خالق دی هغه مولای حقیقي دی او دی بنده دی او هغه په دې مخې ته راغی نو یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه ممكن ندى صفت الحضور ممكن ندى كمال بيان والحضور كما كان حقه سن کہ حق الحضور دے اتنا شانتا ہونے کی اولا کا صفت بیان ہے دا چرتا کی دیشی دا بغیر دا اللہ نے منصوب بشی بیان ہو
خو په لنډو خبره دا ده بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر عبیده یو تابعی دی او یو صحابیه ده بوډۍ عبیده صحابیه د حضور یې لیدلې تابعی خو هغه چاته وایي چې حضور یې نه یې لیدلی نو په دې د دې نوم دی ربیع بنت معوذ نو دې ربیع رضی الله عنها ته دا عبیده راغی وی یا ابی صفی لنا محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د حضور اسلام لیک صفت وکړه نو تا ورته په لنډو وایي یا بونیا ای زما بچویا تا خو حضور نه و لیدلی موږ خو لیدلی و کنه مشکات المصابیح باب فضائل سید المرسلین باب کې وګورئ لو رأیته رأیت الشمس طالعة کتا حضور لیدلی وی نو تا به ویلې چې نور راوختلو سبحان الله نور راوختلو د حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنه د دور یو خبره ورته کومه چې د هغې خلکو بچوړو زړونو ته عشق مصطفی تاسو وګورئ د بدر میدان ته دوه ماشومان راغلي دا ماشومان دي دوه ماشومان د صحابه کرامو بچیان معاذ او معوذ دواړه رونه دي حضور ته ویلي درخواست یې کړی چې موږ بوځه د ځان سره وایي تاسو جنګ نه نه شئ تاسو ماشومان وایي نه زه په دې خپل ورور زور یم ماله ما بوځه نو هغه ته حضور اسلام چې مشر واغستو نو هغه کشر به ژړا شي چې ما هم بوځه وایي ته نه شې دی ته ماشوم دې دواړو وروڼو صلاح کړله چې د نبي اسلام یو دښمن دی کنځل ورته کوي زما دا خبره واورئ تاسو ما ته پته ده تاسو ستړي شوي او ټیم هم ډېر تللی دی خو دا یو خبره ګرځي تاسو ته کومه چې د حضور یو بدخواله دی او کنځلمار دی کنځل ورته کوي ابوجهل نوم دی خروره دواړه به په ښځو مرداره ووایي سبحان الله نو چې حضور دا یو کشر پرېښود دی په ژړا شو نو حضور ته وایي چې ته ما نه بوځې ته وایې چې دی کمزوری دی او زما ورور ته واغستو ما نه دی په پرځولو راوله نو که زه ته وپرځولم نو ما بیا مه بوله نو هغه ورور خو یې لږ غټ مشر و نو چې هغه ولکه ورغی نو په غوږ کې ورته وایي چې ګوره ځان راته وغورځوه چې حضور مې بوځي نو هغه مشر ورور یې ورته ځان نه وغورځولو حضور اسلام مسکراحت وخندل ایو شاعر وایي د حضور د مسکراحت د حضور د تکلم پورې د حضور علیه السلام د قیامه پورې محبوبت ته چې ودرېدې کائناتو بلندي بیا وموندله ستا د مخه پیدا دي که ته چې کېناستې د کائناتو په هر شي کې بړۍ پیدا شوه موټایي پیدا شوه محبوبه تا چې کله خبرې وکړلې په هر شي کې ګویایي راغله کاڼي هم په خبرو شو انسان خوښه او محبوبه تاسو چې تبسم وکړو ستورو وخندل په ستورو کې روښنایي راغله تاسو په مسکراحت کې سپوږمۍ چې کوم دی خپله رڼا قرض بیا مونده محبوبه په ښکلي ستوري لاندې چې په غرمو کې کښېنې څومره مزه ورکوي دغه ستاسو خوند ورکوي دغه ستوری دی دغه سوری خوږ سوری دا ستاسو د وجې نه په دغه سوري کې دغه مزه ستاسو د وجې نه پیدا شوې ده او دا ګلابو ګلونه خلک بویایي محبوبه هغه په هغې کې ستاسو د وجې نه خوشبویي راغله ده وای جب وہ اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل گئی ان کی قعود سے بڑھتے کو سکون مل گیا ان کے تکلم سے اناظر چہکنے لگی ان کے تکلم سے اناظر چہکنے لگی ان کے تبسم سے ستارے چمکنے لگی انہی کی مسکراہٹوں سے چاند کو چاندنی کی بیک مل گئی ان کی پسینے سے گلشن مہکنے لگے گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے حضور پھولوں سے ابھی تیری خوشبوئی نہیں جاتی
چې بدر میدان ته لاړ یو صحابي فرمایي چې ما دې خوا سېږړه نو زما په خوا کې ماشوم دی وی ما ته ووایي چې کاکاجي د حضور هغه دښمن کنځل چې ورته کوي ابوجهل نامه چې یادېږي هغه کوم ځای کې دی شفا قاضي عیاض او نصیب الریاض او د حدیثو معتبرو کتابونو تواریخو کې دا واقعا ذکر ده د معاذ او د معاویز په نامو ترجمه کې چې وګورئ ته پېسه کې ته خو ماشوم ابوجهل خو ډېر مجرب او ډېر اصلحي والا او ډېر جنګجو کس دی وی نه بابا حضور ته یې کنځل کړي دي او موږ قسم کړی دی موږ یې پرېږدو نه وایي چې دا ما ورته په اشاره کې وخو ګوته خو مې نه شوه اخته کړو په اشاره کې مې ورته وکړو چې ابوجهل هغه نو زه ویرېدم چې خدای خوا کې مې ماشوم دی چې تکړه زما په خوا کې تکړه کس ولاړ وی نو ما به څه کړي زه به اوس د ده دفاع کوم که خپله به کوم که زه به جنګ کوم وی چې دې خوا بل کس کوم راکړو چې ما دې خوا څه کړو بل ماشوم مې شاته د هاخوا بل ولاړ دی وی ما ته وایي چې ماماجي وایي چې وی حضور ته یو کس کنځل کړي ابوجهل نامه یادېږي پېژنه ویلی چې کوم یو دی وی ما ورته په دې اشاره باندې وښو چې هغه دی او چې کله جنګ ونښته دوی دواړو هغه په نښه کړه ور منډه یې کړه او دا بره خو رسېدی نه شو ماشومانو هغه خو په اس باندې سور و دوی د اس د خپې ووالي د یو ماشوم ووایي چې زه به د اس خپې ووامه اس به راته وشي ته به د دې ابوجهل دا څټ وهې نو معاذ او معوذ د صحابه کرامو بچیان د حضور عاشقان صلاح کړې ده یو د ابوجهل د اس خپې ووالي چې اس راته وشو د هغه بل تیار ویښ ولاړو د ابوجهل دا څټ یې ور ووایي پر ځان مردار یې دې ته عشق مصطفی د ماشومانو په سینو کې ما تاسو ته ویل تاریخ مستطرف سن متوفا 830 هجری کې دا د مصر یو عالم کړی د تاریخ مستطرف دوه جلدو باندې مشتمل دی مثلا واقعا لیکي چې د عمر فاروق اعظم رضی الله عنه خلافت دی او راپور راغی دته چې حضور داسې کار شوی دی چې د عربو په بحرین کې په یو میدان کې ماشومانو لوبې کولې لوبې او د دغه لوبو ته ماشوم ته خلک ناسو ماشومانو چې کله لوبې کولې هغه ګوله چې لاړه نو د هغه یو کس په دې جولۍ کې ولګېد نو هغه یهودي و اصل یهودي و ماشومان پسې راغله ورته وایي چې دا زموږ د لوبې ده ګوله موږ له راکړه نه یې ورکړه نو په لنډو یې درته وایم چې وایي ته وایي زموږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خاطر ته او د هغه مخ ته وګوره چې دا ګوله موږ له راکړه د حضور مخ او مؤمن ګران دی دیو خدا وپېژندلی چې دا ګنې مسلمان هغه خو یهودي هغه وایي ستا د پیغمبر هغه داسې کنځلې وکړه نبي علیه السلام خو چې څنګه یې حضور ته کنځل وکړه دغه د لوبو کولو دا ماشومان د مسلمانانو دا بچیان دیو نه ګورنر ته کتل دي نه یې خپل پلار ته کتل دي نه یو مشر ته کتل دي نه یې د چا نه تپوس کړی دی خو هغه د لوبو هغه صوبان یې په لاس کې و او په دغه یهودي په دغه قصاد د جهنم ته ورسوه مردار یې کړه چې مردار یې کړه عمر رضی الله عنه ته راپورټ راغی چې دا مسلمانانو بچو زموږ یهودي وجل دی او ته فیصلې له لاړ شه نور څه یې ونه مخالف کله څه عمر رضی الله عنه هلته لاړو بحرین ماشومان یې ټول راجمع کړه تپوس یې وکړو چې څه واقعه شوې ده هغې ورته دا کیسه وکړه کومه چې ما تاسو ته وکړه چې دا به یهودي حضور اسلام ته کنځل وکړو دوی چې د لږ هغه سیند غوښتلو نه یې ورکولو حضور یې ورته یاد کړه حضور ته کنځل وکړو بس بیا هغو تپوس نه دی کړی راښودي و بې لا تپوس یې مردار کړی دی وی ښه داسې ټول ماشومان یې حاضر کړي دي د لوبو هغه خلک په تمه دی چې اوس به کومه سودا ورکوي عمر رضی الله عنه چې سې کړه دا مخکې داسې
د سپوږمۍ په شان کې پړق وکړو خوشحاله شو او ټولو له مبارکي ورکړو انعام یې وله ورکړو دا یې الفاظ ویلو چې الآن اعز الاسلام اے خلقو مبارک شي اسلام وس عزت بیا موندلو چې په ناموس رسالت په تحفظ باندې مسلمانانو بچو یهودي جهنم ته ورسول الله اکبر رسالة یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد تاجدار ختم نبوة زندہ باد تاجدار ختم نبوة زندہ باد زندہ باد کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذات مقدسه توهین کیږي کارټونان جوړیږي نو په دې باندې بس وشي خو زموږ ستا ایمان ګوري چې مسلمانان څومره دي په خپل پیغمبر باندې څومره غیرت کوي ابن تیمیه لیکي په خپل کتاب صارم المسلول علی شاتم الرسول څلورمه صفحه وقد اتانا الله تعالى ببركة محمد كل خير الدنيا والآخرة اے مسلمانانو منگ تا اللہ دنیا و آخرت ایمان و انسانیت جنت او دنیا دا ټول منگ تا اللہ دا حضور حساب حساب دا مخلوق برکت را کرے گا کلا یهودنا آغا چکم دے نبی علیہ السلام گستاخی ہوتی پدې هغه د څوارلسمې سپوږمۍ ته په لاره باندې ټوکا مخ باندې رسخا کوي د حضور اسلام په کمال کې کمی نشي کولی خو زما ستا ایمان نه چیلنج کوي چې دوی په خپل پیغمبر باندې د اهل دنیا د دنیا له پاسه مسلمانان څومره قرباني ورکولی شي په دې کې څه قوت پاتې شوی دی او که نه دی څه نشب کې پاتې شوی دی او که نه ده او کله قرآن سیزي اور ورته ورته کوي او ګوري چې مسلمانان څه کوي زمونږ استاسو مثال خو د زړه هغه خفګان دی نور خو زمونږ هغه وزرې د مرغۍ نه چې وځي نو هغه خو بیا د اولادونه یې که زمونږ خو هغه وتلې بڼې هغه بڼې زمونږ سره نشتې خو هغه جوسې پرتې یو بېله خو کار د هغه چا مونږ خو به صرف خفګان کوو زمونږ زړه به خفه کېږي چې دا د حضور سره ملنډې کېږي د حضور سره مسخرې کېږي زمونږ د ایمان کتاب ته تیلی ورته ونې کېږي تیلے دا اللہ کلام ته تیلے ورته کافر اوس قرآن شریف سره یو مرد مجاهد په هغه ځای کې هغه الله ته ورکړه د هغه خپل وس مطابق هغه مجاهده وکړه دا یو قرآن چې د هندوانو سیدي ولې ستاسو سره په یو منټ کې په زرګونو قرآنونه په کمپانو کې راوځي ولې قرآن به ختم کړي قرآن نشي ختمولی هغې زما ستا دا ایمان چیلنج کوي چې په دنیا کې مسلمانانو کې څومره نشه پاتې ده څومره خفګان پاتې دی څومره چغه پکې پاتې ده که نه ټول موږ بې ایمانه کړي دي ختم شوي الله ګورې قرآن نشي ختمولی صفایي والا ښځه چې هغه دا کډرې جارو کوي هغه ښځې د حضور ګستاخي وکړه د حضور مقام دې نه کم شي په هغې باندې زمونږ قایدینو بیه وکړه هغه یې د نبي علیه الصلاة والسلام نبي علیه الصلاة والسلام یې خرڅ کړ او په هغې باندې پیسې واخیسته هغې حلالول پکار وو هغې نه چمړه ویستل پکار وو بهر دلته ګستاخي وکړي او بیا یې بهر ته ورکړي پیسې پرې وایي دا صحابه کرامو دا عمل کړه صحابه کرامو چې کوم د هغې بیبیانو د حضور ګستاخي کړې ده په هغه ځای حلاله کړې ابوبکر صدیق رضی خپل پلار له څپېړه ورکړه چې د حضور بیادبي وکړه حضور ورته ابوبکر دا کار به دې وکړی هغه وایي لو عندي سیف لضربته یا رسول الله که ما په خوا کې توره وی نو ما به دې سر جدا کړی وی خو توره نه ابوبکر صدیق خپل بوډا پلار او هغه بیا وروسته ایمان راوړو په فتح مکه کې د ایمان نه مخکې دا مسله چې هغه ایمان نه وکړ عاص بن هشام د عمر رضی الله خپل د مور ورور سکه ماما ورته وایي هغه د
د احد په جنگ کې هغه د تورې د سوکې د لاندې کا سر یې جدا کړ. صحابه کرامو خو داسې کار کړی دی او موږ ګستاخ رسول موږ انتظار کوو چې څوک به حضور ته کنځل وکړي چې موږ په هغه باندې پیسې واړو. وعلیکم صحیح سلام. د پاک مسلمانانو حکمرانانو له اوس دا پکار ده چې هغه چغه پورته کړي، هغه آواز وکړي، دومره وکړي که چې دا سفیران مرداران دا اصحاب مرداران د خپل ملک نه خو لرې کړي چې تا زما د مذهب کتاب اوسېدلو زه ستا په سفیر څه کوم، سفیر قدر نشي درکولی. حضور فرمایلي چې داسې وخت به راشي چې مسلمانان به ډېر زیاتي خو دومره به کمزوري لکه د اوبو زک. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. اسلام اول چا ځای نه ورکاو، د حضور عزت او عظمت اول چا په سینه کې ځای نه ورکاو، په ژبه ولا ځای نه ورکاو، په مکه کې ولا ځای نه ورکاو، په خپلو ځایونو کې ولا ځای نه ورکاو، په کوڅو چمنو کې ولا ځای نه ورکاو. او بیا اسلام چې عزت بیا موندو هغه خلکو بیا د حضور عظمت خپلو سینو ته کوز کړه. او حضور فرمایي وسيعود كما بدأ. عن قریب چې داسې وخت به بیا راشي چې د حضور د عزت مسله، د حضور د عظمت مسله هغه به خلکو له په ژبه باندې به ځای نه ورکوي، وروڼو کې به ځای نه ورکوي، په ریاست کې به ځای نه ورکوي، په خپل خلافت کې به ځای نه ورکوي، په خپل امارت کې به ځای نه ورکوي، په خپل ملک کې به ځای نه ورکوي. داسې وخت به بیا راشي. قابل عزت د نبي پاک صلی الله علیه وسلم عظمت شان بیانولو یو درس هغه درس نبوت دی. ټیم ډېر انتهایی کم دی. الله جل جلاله یې موږ له او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. الله فرمایي ورفعنا لك ذکرک. محبوبه ستا شان موږ پورته کړی. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن صاحب غار یا محبوبه که ستا څوک امداد ونه کړي نو ستا امداد خو ما کړی دی. ابرهه الله پاک غرق کړه غار یې 60,000 لښکر یې ورته تباه په ابابیل مرغو باندې تباه ترميهم بحجارة من سجيل باندې تباه 60,000 لښکر د خانقاهې قرآنون بس جنابي ولې الله جز شوی الله ګناه شو دی. نعوذ بالله په الله کې تغیر نه راځي، د الله قوت نه ختمېږي، خو دا ما او تا ته ګوري. په ما او تا باندې امتحان دی، موږ ته ګوري چې هغه څه کوي. الله خپل پیغمبر بدله غوښتي صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان قروزی غرر کی. ټولې سړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې کړې بغارې سوار کی. یو سړی پاتې شو مار پکې سر راوویستو. صحیح حدیث واقعه ده او خپل خپای ورته کېښوده او خماري افعا خامار افعا هغه خامار ته وایي چې د هغه یوه قطره زهر هغه بدن ختموي. خپای ورته کېښوده. سوري کې مار دی، ژبه ترقوي او ته په هغه سوري کې ګوته منډې یا پکې خپا پله منډې نو ته خو به یا روغ نه لیونی به یا به مار نه پېژنې او یا به ډېر زیات عاشقې. صدیق اکبر مار پېژني چې مار دی، ځکه یې څادر خس خس کو ختم شو. حضور یې په غېږه کې پروت دی، ویده دی ارام. او چې خامار په سوري کې سر ښکاره کړو، صدیق اکبر رضی الله عنه ته وروده بله خپه وغځوله او دا پوند یې پکې کېښوده او هغه د هغه اړګوچې چلو 2-3 ټکه یې ورکړه او د ځان کلک کړلی ځان نه ړقوي خو د تاو د وجې نه د سترګو نه اوښکې راغلې د نبي اسلام په مخ باندې ولګېدې. حضور سترګې وغړولې. صدیق اکبر څه چل وشو؟ وایي حضور
دغه چلو شو دغه مار مې خپه وخوړه وې کوم ځای دی پرته ده ورته خپه مې ورته پرته ده په دې سوري کې هله مې دې خوا یې کړ چې خپه یې دې خوا کړ د ده دا مخ مبارک د دې تو نه تک سور شوی زر یې خپلې لارې واخیستې اول د اول نه خو په دې زخم یې ولګولې او د صدیق اکبر رضی الله عنه خپه جوړه شوه زخم ختم شو او بیا حضور د مار سره خبرې کوي ماره ته زما یار نه پېژنې ته ما نه پېژنې نزهة المجالس امام سبوري رحمت الله علیه را نقل کړي بیا دغه مار ورته وایي یا رسول الله زه څنګه تاسو نه پېژنم 501 کاله مخکې یعنی عیسی علیه السلام اسمان ته ختلو او زیره یې ورکړه چې د ما نه وروسته پیغمبر را روان دی محمد صلی الله علیه وسلم صاحب قرآن د ډېرو لویو معجزو خاوند دی غار ثور ته به دیوال ته به 3 شپې کوي د کفارو په مکه مکرمه کې به ورته دومره تنګي راځي چې هجرت وکړي او بیا په مدینې منورې ته ځي چې چا ولیدو نو جهنم پې حرام دی جنت ورله واجب دی چې د عشق په سترګو یې ورته سیر او هغه وصیت ما اورېدلی و نو تر هغه وخت نه راغلی یم او په دې غار کې شوګیرې کومه زما 501 کاله ستاسو د لیدلو ستاسو د ملاقات په ارمان کې وشو تا هم پېژنمه قربان ستاسو یار هم پېژنمه خو ما وی چې دا روژه مې چېرته کې خوشې ماته نه شي دا شوګیري مې عبثه نه شي او ستا یار ما ته سوړې بندولې او ما ستاسو دیدار کولو اخري یوه سوړه یې پاتې شوه ما په هغې کې سر راوباسو ستاسو د لیدو لپاره او ستا یار ما ته پونده کېښوده ستاسو په عشق کې دومره غرق ومه چې بیا مې ستا د یار پونده نه ده لیدلې معافي غواړم ما ورله ټکونه ورکړلي تیز ټکونه مې ورله ورکړلي چې دا اوس خو دې چې لرې شي چې محبوب علیه السلام وینمه ما یو داسې بېشعوره څیز چې نه د جهنم یاره او نه د جنت تمه او د محبوب علیه السلام صفات یې اورېدلي دي او په غار حرا ثور کې هغه 571 سال شوګیري وکړئ حضور اسلام ورته خپل مخ مبارک ورښکاره کړه ورته مخامخ پرېوتلو دو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جوړۍ کې چې ای خامار اوس په دې نن خپلې سترګې مړې اعلیٰ حضرت سے فرمائی وہی صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے او حفظ جان تو جان فروزی غرر کی ہے دخبت زان ساتنا خو دا قرآن و دا حدیث در روشن دلائل و ثابتہ دا چیزان بساتے خو صدیق اکبر خپل زان دا حضور علیہ السلام پا محبت کی لو خلق پا خامار بان ورفعنا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئی مٹتا ہے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا محترم عبداللہ سے فرمائی دی حضور اسلام رضعی پر چھوڑے اخبر مور حلیمی آبیتا دا تفسیر مزری پا حوالا ورزی مور زما عربی رو چی زما سر بہر تتوتے او مون چکر لگو نو د طائف په ځنګل کې نو د ځنګل جانور راځي او محمد عربي ورور زما هغه ښکلی او چې په کومه وادیه ته ځي د سوکړې وخت دی او ځمکه سره پراته ده یو واښه په ځمکه باندې نشته شین ډکې نشته او چې محمد عربي په کومه وادیه باندې قدمونه کېږي زه بېرته سېږم هغه ټوله د وښو نه شنی سبحان الله هغه زړونه به څنګه ستاسو نه منور کېږي بختور چې د حضور اسلام په محبت کې تاسو دلته ناست یې تاسو به خدای څومره خوشحاله خدای پاک نن په فرشتو فخر کوي حدیث د نسائی صحاح سته جلد نمبر 2 صفحه نمبر 3310 نمبر صفحه باندې را نقل کوي چې الله د میلاد مصطفی صلی په اجتماع کې په فرشتو باندې فخر کوي چې فرشتو وګورئ زما د محبوب په صفت کې نوجوانان راجمع شوي دي ماشومان راجمع شوي دي سپین ږیري راجمع شوي دي زما د محبوب علیه السلام صفتونه اوري د دې مجلس کې د کېناستو په شان د بختور په بل ځای کې نشي دا ډېر بختور مجلس دی علماء په سونو کتابونه بدې کړي امام شمس الدین دمشقی سن متوفا 842 هجری جامع الاثار فی مولد النبی المختار
وجد كتاب الحضور بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. سبل الهدى والرشاد امام صالحی شامی سواد تصدیق کتاب پدینو باندې حضور صلی الله علیه وسلم په میلاد مصطفی. او بیا فرمایي موري خلق خپل چهره سره او بیا یو بګي د کوهینه چوبره وباسي نو پهلوانان موقع ته ونخلي په دوه تنه او درې تنه باندې بوکر وباسي د اوبو او خپل چهره وبګي. او زما عربي رول چې مونږ چهره کړه وبګو کنه او جوړ کوهی ته چې دا خپل چهره مبارکه او خپل سر ته ګټه کی او د وبسي کی د مخ دومره برکت ده د سترګو دومره برکت ده چې هغه جوړ یو د کوهی سر روخي چې د پاسه مې یو زمونږ چهره وسکی کوهی. سبحان الله. وكي راوستلو راوستلو مجلس حاجت محترم مولاي كريم الله مبارك محمد استاسو زمونږه ذریعہ د نجات سبب د کامیابی او سبب د دخول د جنت او ذریعہ د عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم وګرځي. ایو شاعر فرمایي وای پروانه کو چانا ګوره دا دغه چې کوم دی نو دا همیشه په دې شمه باندې ځان ستی کوي. دا پر پره کې نه د چې څوک ورې ځان څه ویلی کوي دا د عشق आवाज یې څوک نه خو ځان ستی کوي. وایي پروانې کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانې کو چراغ اور بلبل کو پھول بس همیشه لپاره بلبل کو ګلونو باندې عشق دی. परवाने पर चराग दान सती कही परवाने को चराग और बुलबुल को फूल बस आशिक रसूल के लिए है खुदा का रसूल बस. दुरूद शरीफ पर शौक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आलिहि व